نن مې زړه یخ شو نن مې زړه یخ شو چې الله تعالی د صحابو کوم ګستاخ الله تعالی گیر کو او پولیس په ورنه جیل کې اچولې جهلمی الله تعالی جیل کې اچولې الله تعالی به نور او شرمای ان شاء الله دا د حضرت معاویه گستاخ دا د حضرت مغیره ابن شعبه گستاخ دا د عمر ابن العاص او د لوی صحابه یو ځکه د عبد الله ابن عمر گستاخی کړي دا بعض ځکه د الله او د پیغمبرانو گستاخی کړي دا خطاویلات له ولو کړل نو بس حکم بنه لګي دو بیا دې چل ول نه جوړ کول الله تعالی خو ګوري کنا اکیډمي ولا باندې او یګړي جیل کې پروت الله تعالی دې چې جیل کې مردار شي د صحابو دشمن نه پوره څنګه شیعاګان الله تعالی ذلیل کړي دي ځانونه ټاکي وخی ذلیل دي دا الله تعالی ذلیل کړي الحمدلله والله چې کله ګورم اوس چې گرفتار داړه مې خوشاليږي معاویه ډېر لوی شان والا صحابي دی جنتی صحابي دی دا هغه ازاری الله تعالی او رسول دا شیعاګان دا ازاریان دي دا ټول صحابه ازاریان دي خو خصوصا هغه ته بالکل اصول کافر او معاصر نو دې باندې سه قسم دې خنداګان قسم دې قران نکو دې حضرت معاویه په سبه خنداګان جوړې ډرامې به جوړولې دا تاسو ماما دي دا تاسو ماما بنو امیہ یہ ان کا مامو ہے مامو دا سے خنداګان به ور پسې کولې حضرت معاویه پسې د نور صحابه پسې عبد الله ابن عمر پسې خنداګان ټول عمر د بنو امیہ طرفداري کړې وو د دې څه مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یو بیبی د بنو امیہ نه وا د بنو امیہ نه حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ واده کړی دی الله تعالی ذلیل